अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम सैयद काशिफ महमूद दे ज़ द स्वाद ओसीदुनके नन बमंगा द 9 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट को। बायोलॉजी यो ډیر زیات ایزی او انټرسټینګ سبجیکټ دی او د هغې مین وجه دا ده چې په بایولوژي کې چې کوم ټاپکس ډسکس کیږي هغه ټاپکس ایزیلی ابزرویبل دي. نن به موږ د بایولوژي لفظي معنی دغه رنګې د بایولوژي ډیفینیشن او بیا به هغه ډیفینیشن لږ ایکسپلین کوو او لاست کې به د بایولوژي چې کوم مین ډیویژنز دي هغه ډسکس کوو. د بایولوژي دا لفظ د یوناني ژبې دی او دا لفظ بیا مزید بنیادی طور د دو لفظونو مجموعه ده. اولنی لفظ بایو دی، د هغې معنی د لایف. دویم لفظ لوګس دی، د هغې معنی د سټډي. دغه رنګې د لوګس نورې هم ډېرې معنی دي لکه نالج، ډسکشن، ریزنینګ، تھینکینګ وغیره. نو موږ بایولوژي داسې ډیفاین کولی شو چې اټ از د سټډي of various characteristics of living organism. بایولوژي هغه سبجیکټ دی چې په کمی کې منګه د یو ژوندي څیز د مختلفو خصوصیاتو مطالعه کوو. چې کله زه دا خبره کوم چې په دې کې د ژوندي څیز مختلف خصوصیات ډسکس کیږي یا سټډي کیږي، نو ژوندي څیز به کم کم خصوصیات دي هغه لږ ایکسپلین کوم. که تاسو وګورئ د ژوندي څیز ډېر زیات خصوصیات دي، خو زه به دلته 3-4 راخلم د پاره ته دې چې ستاسو کانسپټس کلیر شي او زما پیغام تاسو در ورسي. د یو ژوندي څیز اولنی خاصیت به دی چې هغه به د سیل نه جوړي، یعنې سیل به بیسک بلډینګ بلاک وي. داسې ارګانیزم هم شته چې هغه صرف د یو سیل نه جوړ دي، هغې ته یوني سیلولر ارګانیزم ویلی کېږي چې هغه صرف د سنګل یا د یو سیل نه جوړي. د دې مثال به شي بیکټیریا، دغه رنګ امیبا، نور هم ډېر دي لکه پلازموډیم یا یوجلینا وغیره. دغه رنګې ډېر ارګانیزم داسې دي چې هغه د ډېر سیلونو نه جوړ دي، هغې ته ویل کېږي ملټي سیلولر ارګانیزم. د هغې اګزامپل به شي پلانټس او انیملز. نو سیل چې په کوم باډي کې موجود دي هغه باډي به لیوینګ وي، یعنی سیل د یو لیوینګ باډي بیسک کریکټرسټیک دی. دغه رنګې یو لیوینګ باډي به گروت کوي. مثال په طور یو ماشوم نن ما ولید چې هغه 2 کال دی، که هغه ماشوم زه 15 کاله بعد اینم نو هغه ماشوم به د 2 کالو نه ښکاري. وجه دا ده چې هغه به گروت کړی. دغه رنګې که یو بوټی اوس ما نهال کو او که هغه بوټی زه 15 کاله بعد یا 10 کاله بعد اینم
نو هغه نه به غټه ونه جوړه شي، په خپل هغه شته پوزیشن کې به نه پاتې شي. وجه دا ده چې په هغې کې ګروت کېږي. نو ګروت د یو لیوینګ سیز یو اهم خاصیت دی. دغه رنګې ریسپایریشن هم د یو ژوندي سیز یو ډېر بیسیک کریکټریسټیک دی، خاصیت دی. ریسپایریشن مطلب دا دی چې یو باډي د هغه خوراک واخلي، هغه خوراک سیلز ته لاړ شي او سیلز کې هغه خوراک خسخس شي او هغه خسخس شوي خوراک نه انرژي حاصله شي او باډي دغه انرژي بیا په مختلف اکټیویټیز کې استعمالوي. مخې ته بیا موږ ریسپایریشن ډیپ وایو په بایو انرجیټکس کې. هومیوستاسیس د یو ژوندي سیز یو ډېر اهم کریکټریسټیک دی. وجه دا ده چې باډي په یو خاص انوایرمنټ کې خپل کار کولی شي. هغه انوایرمنټ برقرار ساتلو ته هومیوستاسیس ویل کېږي. مثال په طور ماحول ډېر زیات ګرم دی بهر او د هغې سره جسم هم ګرم شو، کم لیوینګ باډي چې ده هغه هم ګرمه شوه. نو په د یو خاص ټمپریچر نه چې کله د باډي هغه ټمپریچر سیوا شي نو په هغې کې انزایمز چې دی خپل کار پرېږدي. یا دغه رنګې که ماحول کې ډېره زیاته یخني ده او لیوینګ باډي هم ډېره زیاته یخه شي نو په دغې وخت کې هم لیوینګ باډي کې چې کوم انزایمز دی هغه بیا کار نشي کولی. نو مطلب دا دی چې د فنکشنز لپاره یو خاص انوایرمنټ پکار دی چې په باډي کې د پراپر فنکشن لپاره دغه فنکشن د پاره چې کوم انوایرمنټ پکار دی دغه انوایرمنټ برقرار ساتلو ته هومیوستاسیس ویل کېږي. که هومیوستاسیس نه نو کوم هیومن دي که هر انیملز دي که هغه پلانټس دي که هر څه دي هغې کې چې کوم دننه انوایرمنټ دی هغه به ډسټرب شي، پراپر فنکشن به نه کېږي نو دې نه بیا لایف سسټین نشي پاتې کېدی، ډیت په اخر کېږي. نو دا د یو ژوندي سیز ډېر اهم کریکټریسټیک دی. ریپروډکشن هم یو ډېر اهم کریکټریسټیک دی. ریپروډکشن داسې دی چې یو ژوندی سیز به همیشه خپل نسل سیوا کوي. پیرنټس چې دی هغه به آفسپرینګ پیدا کوي. نو دا کریکټریسټیک شو د ژوندي سیز مختلف کریکټریسټیک دي. نو په بایولوژي کې موږ د ژوندي سیز داسې مختلف کریکټریسټیکس سټډي کوو. اوس موږ لاست ټاپک ته راځو چې هغه د ډیویژنز آف بایولوژي. بایولوژي بنیادی طور درې مین ډیویژنز دي. اولنی زوالوجي دی، دویمه باټني دی او دریمه مایکروبایولوژي دی. که د زوالوجي د لفظ ته موږ سوچ وکړو، زو بنیادی طور د ځوان نه دی، دا د ګریک لفظ دی. د ځوان مطلب د انیملز. نو موږ ایزیلی اوس داسې ویلی شو
چې it is the study of animals. که موږ باټني ته سوچ وکړو نو باټني هم د ګریک یو لفظ دی او بنیادی لفظ چې دی هغه بوټین دی. بوټین وښو ته ویلی کېږي یا چراغا ته په کوم کې چې ګډې او بیزې سره ویلی کېږي. نو موږ باټني داسې ډیفاین کولی شو چې it is the study of plants. دریم چې کوم ډیویژن دی هغه دی مایکرو بایولوژي. مایکرو هم د یوناني ژبې یو لفظ دی او دا بنیادی مایکروز نه دی. مایکروز ویل کېږي سمال ته وړوکي ته او دا هغه وړوکي ته ویل کېږي چې کوم د سترګو په نظر بغیر د مایکروسکوپ نه راځي. نو په دې کې موږ هغه جاندار سټډي کوو چې کوم ډېر زیات واړی. نو موږ داسې ویلی شو چې it is the study of microorganism. په دې کې موږ هغه ارګانیزم سټډي کوو چې هغه ډېر زیات واړی. جنرال یو څو څیزونه هم نوٹ کړئ. د زوالوجي فادر ارسټوټل دی. د باټني فادر تیوفراسټس دی. او د مایکروبیولوژي فادر انټوني وان لیونهوک دی. او as a whole biology father Aristotle ګڼل کېږي. ها نو دا نن د ډسکشن لپاره ټاپک شو. امید دی ستاسو به خوښ شوي. انشاءالله په روان ویډیوز کې بیا برانچز اف بایولوژي او دغه رنګې مخکې به پروسیډ کېږو. السلام علیکم.